أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى صدقت يا رب العالمين. دیزینا سورة اللیل دا شروع کیگی او پڑنبنی آیات کی دا لیل تذکرہ دا نو تسمیت الکل باسم الجز او تقریبا دا پڑنبنو سورتونو هغه سورتونو کی دی چی پا مکہ معظمہ کی را نازل شوی دی نو پا آغا سورتونو کی دا آغا ابتدائی سورتونو کی دی او اللہ تعالی ارشاد دی پا دی کی لنبانی آیات کے بالکل قسم خوری. اللہ رب العزت فرمائی واللیل اذا یغشا، اللہ وی قسم دی وی پشپا باندی اذا پا حغا وقت کی یغشا چی دارا خورش. اللہ وی قسم دی وی پشپا باندی اذا پا حغا وقت کی اذا شرطیہ واحلا یغشا چی کل دارا خورش. والنهار او پا ورز باندی اذا پا حغا وقت کی تجلا چی دا روخانش، پا حغا وقت کی چی دا روحانش. وما او نو اللہ وی قسم دی پا حغا پشپا باندی اذا یغشا هر کل چی دا را خورشی. والنهار او پا ورز باندی اذا یغشا، والنهار او پا ورز باندی اذا تجلا کل چی دا روحانش. او بیا اللہ فرمائی وما او قسم دی پا حغا ذات باندی خلق الذکر چی پیدا کری دی نارینا لرا والانسا او مادی لرا. قسم دی پا حغا ذات باندی چی پیدا کری دی نارینا لرا او مادی لرا. بیا اللہ فرمائی ان سعیکم یقینا محنت ستاسو لشتا خامها البتا مختلف. اللہ رب العزت فرمائی ان سعیکم یقینا محنت دستاسو کوشش دستاسو لشتا البتا سشیدی دا مختلف دی. کوشش دا مختلف دی، دا طول خلق یوشان کوشش دا نشیرات دی. او دا دی معنی چی دا نو متفرق کی دل ستاسو کوشش یعنی مختلف تی. لکه څنګه چې الله قسم وخوړه چې شپه ورځ دا جدا دي. په شپې ځان له قسم وخوړه چې کله دا شپه خوره شي، په ورځ ځان له قسم وخوړه چې کله روښانه شي. او بیا الله رب العزت فرمایي چې څنګه دا شپه ورځ مختلف دي، د دې مدارونه مختلف دي، نو دک شان الله رب العزت فرمایي چې ستاسو کوشش مختلف دي. یو کس به د حق د باره کوشش کوي نو بل به د باطل د باره کوشش کوي. یو کس به د نیکۍ د باره کوشش کوي نو بل به د بدۍ د باره کوشش کوي. یو کس به لږ کوشش کوي بل به ډېر کوشش کوي. الله وی ان سعیکم یقینا محنت او کوشش دستاسو لشتا خامخا دا مختلف دی، البته مختلف. بیا اللہ رب العزت فرمائی وی فاما بس بغا خبر دادا من هغا سوک اعطوا چی ورک مال لرا واتقا او تقوی اختیار کلا. اللہ فرمائی فاما بس هغا سوک فاما بس بغا خبر دادا من هغا سوک اعطوا چی مال ورک دا اللہ پلار کی صدقے کو خیرات کو خیرات نے کار واغست. واتقا او دا اللہ نو یریدو سوک فرمائی اللہ رب العزت فرمائی. سوک فرمائی اللہ رب العزت فرمائی چی دا چا نو یریدو دا اللہ نو یریدو. اللہ دی را کی خپل حقیقی یر پیدا کی. نو اللہ فرمائی فاما من بس ہر چی هغه سوک دی اعطوا چی ورکڑے اکلا مالے ورک دا چا دا پارا دا اللہ پلار کی. واتقا او تقوی اختیار کلا. تقوی
اختیار کړه. وصدق او تصدیق یې وکړو، رښتونی یې وګڼله، بالحسنا ښایسته خبرې لره، کلمات طیبه لره. نو د ټولو نه مخکې کلمه طیبه څه شی ده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. د ټولو نه مخکې موږ دا کلمه ویلې ده. الله رب العزت فرمایي چې تصدیق یې وکړو د کلمه حسنا، د بهترین خبرې، د بهترین کلام. نو موږ د هغې الحمدلله تصدیق کړی دی چې هغه څه شی دی؟ لا اله الا الله. نشته دی معبود برحق مگر څوک دی؟ یو الله دی. بل څوک کارساز نشته مگر څوک دی؟ یو الله دی. بل څوک د اولاد ورکوونکی ذات نشته مگر څوک دی؟ یو الله دی. بل څوک داسې ذات نشته چې بتا بچی بن کې مگر څوک دی؟ یو الله دی. بل څوک داسې ذات نشته چې بتا بیماری راولي مگر څوک دی؟ یو الله. بل څوک داسې ذات نشته چې ستا دا بیماری ښه کړي مگر څوک دی؟ یو الله. نو د دې وجې وایي ښه وصدق او تصدیق یې وکړه بالحسنا د څه؟ د نیکې خبرې. نو الله رب العزت ګوره فرمایي فاما من اعطا واتقى وصدق بالحسنا. نو مفسرین فرمایي چې فاما من اعطا چې مال ورکړو، نو د دې لومبنی مصداق چې دی هغه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. د لومبنی مصداق یې څوک دی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. خلیفتم بلا فصل، چې کم خلیفہ دی بلا فصل، ډایرک په ډایرک خلیفہ دی چا پس؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پس. یا لکه زمونږ نوجوانانو ته دا پته هم نه لګي، ترتیب ورته نه دی معلوم. په خدای تپوس وکړې، دا ګوره ته ګپ نه لګو، موږ یې کورونو کې تپوس، بعضو ته ډېرو ته پکې بلز موږ ته خبر رااله. هغه کسان چې هغه د دین سره خلک ماحول سره وابسته دي، کینی په ماحولونو کې دا پته ورته نه وه چې لومبنی خلیفه څوک دی، دویم څوک دی، دریم څوک دی، څلورم هېڅ پته. ګورې کمې دی د دې چې موږ دا کمې ختم کړو، خپل هم د ځان نه ختم کړو او د نورو نه هم ختم کړو. موږ ته به د هېڅ هم پته نه، بس د هېڅ صرف د زمیندارۍ به راته پته، صرف د سکول به راته پته، صرف بچې د نسوارو د ګیټۍ به راته پته، د دین به راته ډوبته نه. په دې خو لویه اجماع ولاړه د صحابو، تواتر پې ولاړ دی. زمونږ د شیعګانو د دغه ځای نه لویه کیسه راوچته شوې ده، هغه ته وګورئ په خپل بانک کې هم شامل کړی دی. واشهد ان محمد رسول الله وعلی ولی الله وخلیفة بلا فصل ووصی الله پلان کې او ډنګرې او دا واغه کیسې، او تا ته د سره پته نشته سبا کې دا خو در باندې هوا نه ده راغلی، خو تېرېږه دا نور خو دا کیدای شي فرقو مرکو ته وړی چې موږ به تاسو به ورپسې کم خوا وړو. دا خو ښه لږ د دین معلومات حاصلول پکار. سوال وکړه، تپوس وکړه، د دغه دپاره مه کوه تنګولو دپاره. او چې ته سوال نه کې، حدیث کې راځي سوال خو نیم علم دی چې صحیح سوال نه وکړه. ته به هم پوه شې که مخاطب نه د سوال وکړه غله نه وځي چا نه به تپوس وکړي که نه. دې کې شرم څه؟ امام مالک صاحب نه نیم مسایل داسې د هغه په دې خبره مبني دی چې هغه وایي چې لا ادري ما ته پته نشته. شاه شبی تنوي رحمت الله علیه هم په باقاعدت په دغه کې وایي چې زه په امداد الفتاوا کې ځایونو کې ویلي دي چې زه په دې مسله نه پوهېږم. حسین احمد مدني رحمت الله علیه باقاعده یو ځای کې د شیعګانو په باره کې د تپوس پتا و شیخ الاسلام کې ورتي په دې کې ما ته ډېر معلومات نشته د پلانکي نه تپوس. څه دغه خبره خو نه موږ نه کوو، خو لږ چې ته تر څو سوال ونه کړې ته به پوهېږې په سوال، او تر څو چې ته جستجو ونه کړې لګیا نه شي موږ نه کوو. نو لومبنی مصداق څوک دی؟ سیدنا ابوبکر صدیق چې لومبنی خلیفه دی د مسلمانانو، لومبنی مصداق هغه دی ښه. او بیا عام مسلمانان دي، څوک به فطرانه ورکوي، څوک به چې دی نو زکات ورکوي، څوک به نورې صدقې کوي، تر قیامته پورې دا سلسله به روانه. او دکه شان چې تقوا، نو د تقوا لومبنی مصداق چې دی دا صحابه کرام دي ښه. لومبنی مصداق څوک دي؟ دا صحابه کرام دي. او بیا ورپسې رستو راځه
بیا الله فرمای بیا الله رب العزت فرمای فسنیسره او چې تصدیق یې کړی د کلمې حسنا نو لومبنې د دې مصداقم څوک دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی خبره ورته پیش کړه فورا کلمه ویله ورته وی نور خلکو خو زمان رسونه وخته ورته وی تا په عام معاملاتو کې د دنیای کې دروغ نه دی ویلې ته په صادق او امین یادېږي نو د خدای سره چې کومه معامله وي پای کې به ته دروغ وي فورا کلمه وي ګورا یو کس بزرګي مثال په تور تاسو کې یو کس بزرګ شه الله د مونږ ټول نیکان کی یو کس پکې نیک شو نو د هغه نیکی کور والا منل ډېر ګران خپل خزه چې دا غنی کیو منی دا ډیره ګران دا لږ بالکل بعید او دویم نمبر بیا چې هغه سره کم خادم وي دا هغه د نیکی منلو نیک کېدل وغیره دا ډیر ګران وي دا ډیره ګران خبره چې خادم یې نیکو مني او خپل نوکر چې دا کس واقعي نیک دی او دریم نمبر چې هغه خپل ملګری نیکو ګڼي چې او دا بزرګ دی دا ډیره ګران خبره وجه دغه ده چې ملګری دي یا چې دي د خادمان دي یا چې دي د کشان د نور سيزونه دي دا خزا کور والا د سره یو قسم آزاد ماحول پاتې شوی دته د هر کمی بشي معلوم وي ناغه کار سونه لوي سړی چې شبي تامي سه به ما ته خلک بار لوي القابات را کوي حکیم الامت پلانکی چې کور تراشه مورا تاوازو کې اشرف علي وي په ما د اشرف علي لفظ د ټولو نه خوب لې نه هغه تا چې دې دا کمی بشي معلومه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ذات اقدسو داسې مبارکو چې هر ملګری منلې دي تر منلې دي ایمان په نه روړه غزان لا خبره ده صادق قومینه بلې باقاعده ویلې دي بیبيانو د ټولو نه مخکې تسلیم کړی دي چې اوستا ذاتی ژوند هم داسې دی چې د عام انسان ژوند هغه ځای ته نشي رسېدلی دشمن هم منلې دي چې داسې ذات دی چې هغه ته بل ذات رسېدی نشي نو دا ګوره هغه متنبي والا وی بن هغه ده چې بنې صفت وکړي بن به د بنې څنګه لا صفت کوي نو چې دشمن صفت وکړي چې دشمن صفت وکړي بیا دوستان صفت وکړي نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ملګرو ایته ډایرکټ پته و چې وای دا داسې نو د دې وجه الله وی وصدق بالحسنى فسنيسره الله وی زرد چې آسان به کو دیوتا لليسرا هغه آسان دین الله رب العزت فرمایي سب ورته آسان کوه زرد چې آسان دین به ورته دا بس کوه نور به آسان اوس دې کې خبره ده چې الله دې ته آسان دین او د دې یو معنا دام دا وسنيسره فسنيسره الله وی چې زرد چې موږ بدی ته آسان کو لليسرا آسان شریعت ورته آسان کو نورم وی آسان شریعت ورته نورم آسان الله رب العزت فرمایي نو خبره پکې دا چې شریعت آسان دی د عقل سره برابر دی خو ما او تازان ته ګران کړي که شریعت خپل جامه وګرځوله خپل راکړه ورکړه دی وګرځوله خپل ماحول دی وګرځاو نو شریعت د عقل هم برابر مثال په دور شریعت وی ما دومره خرچه کوا یا دونه پیسې ما لګوا حتی خیرات دومره مکوا چې سبا ستا بچي بل تلاس نیسي شریعت وی ما دومره پیسې چې دی کمی یعنی د سره لګوم چې دومره بخلو کې چې یعنی ستا اولاد یا ته کور پیسې ارسه در سره شته خو چې په ځان تنګي راولي سختي شریعت د دواړو نه مننه کړی نو منځ کې پکې اعتدال والا راوته او قلم دا وایي چې به اعتدال پکار دی وایي د خپل چې دی نو سوی صادر سره خپې غذاوه قلم دا خبره کوي شریعت عقلم دا وایي چې به یو کس په ولاړه یو کار نشي کولی نو کیدی نه ورته پناسته نشو کوی نو که ممکن وی و دا کار ضروری وی و اهمیت والا وی عقل هم دا وی چې دا کار اهمیت والی خیر دی ډډه دی وی چې کار کې اهمیت شته
شریعت هم دا وایي په ولاړ یو عبادت نشي کوئی، په ناسته وکړه، په ناسته نه ډډه ورته خو عبادت عقل هم دا شریعت عقل هم دا وایي چې وایي دا مشر دی ته د په ذریعه ستا پیدایش شوي دنیایي د عزت احترام پکار دی، یا دا مشر دی د تجربه زیاته ده وغیرہ دی د کټ سر ته کینی دی د ستانه مخکې شي دی د داشي دی د داشي او عقل هم دا د شریعت هم عقل هم دا وایي او شریعت هم دا تقاضا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د مشرانو عزت نه کوي په کشرانو شفقت نه کوي دا زمونږ نه دی. عقل هم دا شریعت عقل هم دا وایي چې تا سره چا ښېګړه وکړه نو ته به ورسره څه کې ښېګړه به کې، او عقل هم دا وایي چې ښه مرتبه داره که تا سره چا بد هم وکړه ته ورسره ښه وکړه نو به ستا ملګري شي. او شریعت هم دا وایي چې وایي لیس الواصل بالمکافي، هغه کس وایي یو ځای کوونکي او پیوست کوونکي هغه کس نه دی چې کوم بدله وکړي، چې بدله دې وکړه خو مثال ما 10 روپۍ درکړه ته سبا د 10 برابر مال یو تخپه راوړې بس خو به عدلي به کیسه برابر نه چې زه تا سره جرم وکم او ته نیکي وکړي، زه بدي وکم ته نیکي وکړي. شریعت وایي دا پیوستونکی دی او عقل هم دا وایي چې دا ښه مرتبه ده د احسان. نو شریعت دا عقل الله وایي فسنیسره بس آسان به کو دته تک للیسرا په آسان دین باندې په آسان شریعت باندې الله دې راته نورم آسان کړي. او الله فرمایي اوس بله ډله ده وکاکا و اما من بخلا او هغه چا چې شومتوب وکړو شومتیا یې وکړه چې ګیټې ته ګوري چې وایي د نر زویانن خو به 2 ګیټې او دا خو 10 روپۍ دي 10 نو هغه کې که بای کې سوچ کوي بیا صحیح ده خو بای کې سوچ نه کوي. د جمعې په ورځ چې بیا جومات ته راشي نو د هفتې ګیټو ته سوچ نه کوي خو د یو جمعې 10 روپو ته سوچ کوي او 10 روپۍ به و اما من بخلا وایي هغه نه مخلص وایي دغه نورو قامونو د سپوږمۍ په سینه پښې کېښودې موږ لا اوس هم جوماتونو ته چندې غونډوو. و اما خلک وایي لکه د هر چا بس خیر دا اوس نعیم مخلص یو سنګر دی کتاب یې لیکلی دا پکې ښه شعر دی موږ ترې راغښتی دی د هر چا نه ښه شعر راواله خراب څه دی موږ څه کوو موږ سره نږدې ورته 400 کې ملو شوی مې مور سره څه ګناه پکې نشته دعوت کار کوه چلاوه هر ځای کې خلک بوتو ته د دین ماحول سره چې پلان کې سره ګپ لګې دا ته د کافر سره ګپ لګاو خو سره د دین خبره ورسره دا څه خبره ته به بس چې چا دین زده کو یا چې د تبلیغ لاړو یا تصوف کې بس د ځمکې نه اوچت دا درته مو سنگر دی دا ټاک بس لګیا جماعت اسلامي والے هم دوکا کړو وی دا خو زما کار روزګار نشته نو دا ځکه زه دا لوبې کوم وی تاسو راله سیټ راکړئ ولا سیټ ورکړئ کې پاس هم شه بیا هم خپله لوبه جاري ساتئ. نو هغه څه وایي یو پکې یو غزل یې ناشنا ویلې دشمني وه نو هغې کې چې دی نو د علاقې نه بیا هغې وباسل د کلي نه رور یې ډېر زیات ظلم کړو بیا خو جومات کې پروتو بانګونه بیا وایي په سر والو د ما وایي کار نه کړو پوره کار یې پکې کړو پانسې دغه وکړي خو خیر هغې کې یو غزل بیا ویلې د ناشنا چې د مور قبر رانه په کلي کې پاتې شو دا په خدای چې په صحیح معنو کې ګورې جړا دله درځي په صحیح معنو کې چې ګورې خو چاسې ګورې نو د هر چا نه صحیح څیز راواله غلط سره زموږ څه کار نشته غلط چې د خپل کس تا ملګری دی ونی بس ویې غواړو ختم یې کړه. نو نورو قامونو د سپوږمۍ په سینه پښې کېښودې موږ لا اوس هم جوماتونو ته چندې غونډوو او بیا یې پکې په دیوبند باندې هم یو ناشنا غزل لیکلی په دغه کتاب کې او لوب هم پکې هر څه پکې. فسنیسره للیسرا احمدین طالب تاسو مشران به خېخې 4 بیت چې دینو یادې کړي هغه کتاب کې اوس خو اشعار هم شته او 4 بیتو کې به هم خوښوي چې چېرته ورسره ډنګ ډونګ نه واستغنا و اما من بخلا او به هر حالت تاسو خرچا پسې دا غني هان د مې لټون 3 پیرې کتلې دا د صرف 2 پیرې د مطالعې شوق انسان 3 پیرې ما دا لټون کتلې بیا باغې باندې چې چا تحقیق کړی زبیر حسرت چې زموږ سره الحمدلله ډېر ښه تعلق دی هغه نه هم 500 پیرې په بعضې څیزونو داسې دغه خو نه دی ګوره هر څیز ګوره مطالعې شوق پیدا کول پکې زموږ څوک یو کتاب نه ګوري بس صرف د فیسبوک استادان دي ټول چې دي بیا خو د دې وجې بیا ورته دا پته نه چې ابوبکر صاحب لومبي خلیفه دی که عمر صاحب
چې څه هلته وي دا پته ورته نه وي. مثال په طور هغه علامه جهلمي صاحب ګوري هلکه علامه جهلمي درته پته شته خلک یې ګوري خو پته رادړی وي دا ورته پته نشته چې ډېر ځایونو کې دا احادیثو نه انکار کوي ولې د دې خو خپل شی نه کتلی. الله دې معافي وکړي. نو قتل پکاري ښه. و اما من بخله او به هر حال هغه کس چې چا بخل کړو بخل یې وکړو واستغنا او بې پروا بخل یې وکړو بې پروا یو خدا بې پروا ده موږ چې لکه هسې بس په معاملاتو کې دغه نه چې د دین نه ځان بې پروا کړه لرې ځان وساته. وکذب او تکذیب یې وکړو بالحسنى د څه د نیکې خبرې د لا اله الا الله یې څه وکړو تکذیب یې وکړو دا یې دروغجنه وګڼله لا اله الا الله یې ونه وې په سمه باندې روان نه شي نیکي یې چې دی دا یې بده وګڼله. نو الله وایي فسنیسره بس موږ به اسان کو ده لره تګ للعسرا په هغه تنګه لار باندې یا هغه تنګ څیز چې ګران څیز دی ګناه ده بل څه دي هلکه د سترګو نه حیا وځي. ما ته یو کس دی ځای کې وي وایي دا خلک وایي سرګټ کې اخوا دی حقیقت زه د نوجوانانو خبرې ورته کوم بر وایي ما کول وایي ښه کلیام مې کوله اوس خو خدای پاک دی ټوپیک ورکړي څه حده پورې خو بند دی خو وایي ما کلیام مې کول وایي د خلکو نه څه شرم پکار چې یو ګناه کوم نو کوم دی که شرایط نو داسې خبره خو نه ده چې زه ګناه کوم نو دا د هغه سترګو نه حیا وځي. او ما ته دې ځای کې یو نږدې دی هغه وایي پلار ته پکې وایي چې نسوار راکړه دا پکې اوس موږ سره په کلاس کې پلار دوی چې ګیټې راکړم دې ته نرځوي ته غوږ شه ښه دې اوس ښه رسېدلی دی دله بس صرف چې دی نو ډګري ورکول غواړي یا دې بل لال جاوي هغه د پلار مخکې یا د پلرونو مخکې سرګټ څکي امدام ښه رسېدلی دی. نو فسنیسره او زمونږ د خو ورته چې موږ سره کلاس کې خو ورته باقاعده وي ګیټې راکړي فسنیسره نو موږ به آسان کو د لره تګ للعسرا هغه تنګ سیس طرف ته تنګې لارې طرف ته. نو که چېرته موږ دا خواري د نیکۍ نه کوو په سمه نه روانېږو نو به بدې به راته بیا یو لا انسان دا فطرت دی دی به په یوه لار ځي یا به ګیره پرېږدي یا به یې وایي دواړو کې به یو کوي یا به مونځ کوي یا به نه کوي دا فطرت دی یو په کار به کوي یا به روژه نیسي یا به نه نیسي یو خو به کې دا فطرتي مسایل دي دې کې بله لار نشته یا به د مور او پلار آداب کې یا به نه کې یوه لار ده یا به په کشرانو شفقت کې یا به نه کې دا فطرتي څیزونه دي دا انسان کې خودي شوي دي او دا د ماحول سره ټچ څیزونه دي. نو د دې وجې چې موږ هغه بدې طرف ته روان شو او بده راته اسانه شي د هغې په ځای د موږ سم راټینګ کړو او الله به راته اسانه کړي انشاءالله د شریعت به هم راته اسان شي او په هغې به راته تګ هم اسان شي. الله رب العزت ترې راله توفیق راکړي. واللیل اذا یغشا او قسم دی په شپه باندې اذا یغشا په هغه وخت کې چې دا راخوره شي والنهار او قسم دی د ورځې اذا تجلی چې کله دا څه شي رڼا شي وما خلق الذکر والانثى او قسم دی د هغه ذات چې پیدا کړی دی نارینه او مادي لره ان سعیکم چې یقینا کوشش د ستاسو لشتا البته مختلف دی. فاما من اعطى فاما من بس یقینا هغه څوک اعطى چې ورکړ مال لره واتقى او د الله نه ویرېد الله دې راکې پیدا کړي وصدق او تصدیق یې وکړ بالحسنى د سمې خبرې فسنیسره بس موږ به آسان کو د لره للیسرا آسان دین بس موږ به آسان کو د لره آسان دین یا اسانه ده. واما من بخل او یقینا هغه چا چې شومتیا وکړله واستغنا او بې پروا شو وکذب او تکذیب وکړو بالحسنى د نیکۍ یا د نیکې خبرې د لا اله الا الله فسنیسره نو آسان به کو د لره للعسرا هغه تنګ سیز یا هغه تنګه لار په هغې به ورته تګ آسان کو. الله رب العزت موږ د دغه دویم حالت نه وساتي. دا کتاب لږ وخت شوی دی هغه د هغې بند دي کتل هم نه چونکې ویلی خو اسان دي مثل ور 15 ځله پړاو کړی دی خو علما وایي چې کتل هم نه نو بیا یې پړاوه هم